د سحر د مانځه نه بعد د الله پاک د درې نومونه په خپلو ګوتو باندې ووایئ. د یو څو ورځې د عمل سره الله پاک به دومره رزق تاسو له درکړي، دومره مال او دولت به الله پاک تاسو له درکړي چې دنیا به د هغې تماشې له راځي او دنیا به هغې ته حیران وي. دومره رزق یاد ساتئ چې د دې ویډیو نه سکرین شاټ والی ځان سره سنبال وساتئ. کله کله د خلکو نه ایر شي نو چې کله تاسو ته رایاد شي نو دا وظیفه لازما وکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل مصائب مرضونه د الله پاک ختم کړي او ښکلې پرسکونه زندګي د الله پاک موږ او تاسو باندې راولي. دغه رنګې د رزق حوالې سره د چا کو څومره رزق پکار وي، څومره مال او دولت پکار وي، الله پاک دې د خپلو غیبي خزانو نه موږ او تاسو ټولو له راکړي. نن چې زموږ کومه وظیفه ده نو دا وظیفه ده د رزق حوالې سره، دا وظیفه ده د مال او دولت حوالې سره، دا وظیفه د پیسو حوالې سره ویلی شي. زمونږ دا سرونه داسې خویندې چې د هغوی مالي حالات د ډېر زیات ګډوډ وي، هغوی حیرانه وي چې یاره موږ را ژوند څنګه تیر کړو، باقي ګزران دا په دنیا کې ګران دی او دغه رنګې د مهنګایۍ دور دی، هر سړی ډېر زیات پریشانه دی. د داسې پریشان حاله دپاره د الله پاک د درې نومونه د سحر د مانځه نه بعد دی یو څو پرې پر خپلو ګوتو باندې ووایي. انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو حالات دا به ډېر زیات بهتر کړي. دغه رنګې د نوکرۍ دپاره دا وظیفه تاسو وظیفه کوئ د سحر د مانځه نه بعد یو څو ورځې ووایئ. انشاءالله العزیز الله پاک به درله په ښکلي ځای کې جاب او نوکري دا درکړي. دغه رنګ یو دوکاندار د سهار نه واله ماښام پورې دوکان کې هسې ناسته وي او د لارو لارو ته ګوري څوک هم نه راځي وله. دغه دوکاندار کو د الله پاک دا څو نومونه د سحر د مانځه نه بعد ځان دپاره وظیفه کړي. انشاءالله العزیز الله پاک به دومره مال حال دومره رزق ورکړي چې دوکاندار به حیرانه شي ورته، او دغه رنګې په دوکان کې به دومره رش وي او پوره دنیا به ورته حیرانه وي چې دا دومره رزق د کم طرفې رالی. دغه رنګې څومره چې مالي مشکلات چاته وي، دغه رنګې څومره د رزق حوالې سره مسایل وي. بعضې هلکه داسې وي چې د هغوی په دسترخوان باندې صرف یو څیز پروت وي، یا به صرف یو روټۍ پرته وي، یا دغه رنګ یو الونی مې برابر کړی وي. داسې هلکه دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز د یو څو ورځو په عمل سره، د یو څو ورځې په وظیفې سره دغه دسترخوان به د خوراکونو محترمو دا به ډک شي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. نن زموږ وظیفه دا ده چې کله موږ د سحر مونځ وکړو، د سحر د مانځه نه بعد به د الله پاک د درې نومونه په دې خپلو ګوتو باندې ووایو. لومبی چې کومه مټۍ ګوته ده د دې نه به موږ شروع کړو، د ښي لاسه مټۍ ګوته د دې نه به شروع کړو. په دې باندې به درې پیرې یا لطیفو یا رزاقو یا فتاح ووایو. ورپسې پر یې بله ګوته په دې به یا لطیفو یا رزاقو یا فتاح ووایو. بیا چې ورپسې کومه ګوته لس ګوتې دي نو په هره ګوته باندې به درې درې پیرې یا لطیفو یا رزاقو یا فتاحو دا به ووایو. نو ګوتې لس شولې او په هره ګوته چې موږ درې درې پیرې ووایو نو 30 پیرې به زموږ د یا لطیفو د یا رزاقو د یا فتاحو دا وظیفه به دا پوره شي. او دغه رنګې د یو څو ورځې عمل سره الله پاک به زموږ او ستاسو حالات دا بهتر کړي. ځکه چې یا لطیفو د الله پاک نوم دی، یا لطیفو د الله پاک نوم دی. یا لطیف مطلب دا چې ای باریک بینه، باریک بین. الله پاک ته واړه واړه څیزونه دا ښکاري، نو ما ورته ورته نه ښکارو، زما او ستا فریاد دا به ورته نه ښکاري څه. یا رزاق مطلب دا شو ای رزق ورکوونکیه. اوس چې موږ الله پاک ته وایو چې ای رزق ورکوونکیه موږ له رزق راکړي، نه به یې راکوي. روزانه د سحر د مانځه نه بعد وظیفه که تماشه کوه چې د یا رزاقو د یا لطیفو ته هو د دې برکت وینه که نه، او د یا فتاحو ای کولاوونکیه
چې څومره لارې تا د باندې وي څومره کو د رزق لارې وي کو د کاروبار لارې وي کو د مال او دولت وي کو د رشتې وي یا فتاح او دغه رنګ یا رزاق یا لطیف د سحر د مانځه نه بعد دا وظیفه کوي د یو څو ورځې د عمل سره به الله پاک ستاسو ټول حالات محترم او دا ټیک کی او دغه رنګ مالی مشکلات به الله پاک تاسو له ختم کی دغه رنګ حاجتونه به الله پاک تاسو پوره کی څومره چې تکلیفونه دي مسائل دي دا به ټول الله پاک ختم کی نو ویډیو له ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ الله پاک هم هوښیار آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته